د الله خاطر وکړئ، د دې چل نه قلار شي. تاسو به الله رب العالمین ته مخې ته نه ځئ، تاسو به الله رب العالمین ته نه ورځئ. ګوره د خپل لایکونو دپاره، د کمنټسونو دپاره او د خپل ویوز دپاره په ځان باندې داسې قسمه نخرې مه کوئ چې د هغې په وجه باندې بیا په قبر کې خپېمانه یې. د شریعت تاسو ته وایي که نه، تاسو په کور کې مونځ کوئ، د مانځه دپاره جومات ته مه ځئ، د مانځه دپاره جومات ته مه ځئ. ولې مه ځئ؟ ځکه چې په دې کې د فتنې اندېشه ده، په دې کې فتنه چې کوم دی هغه راخورېږي او خلک چې کوم دی په فتنه کې غورځېږي. نو چې د مانځه دپاره تا شریعت منع کړی که نه، او د مانځه دپاره تا ته شریعت اجازت نه دی راکړی، د ټیک ټاک دپاره به تا ته اجازت درکړي. جوماتونه اوس د شوټینګونو دپاره پاتې شول، په هغې کې به اوس د فلمونو دپاره شوټینګونه کېږي، په هغې کې به اوس خلک راځي، په هغې کې به ټیک ټاکې جوړوي، په هغې کې به هلکان او جنۍ د بې حیایۍ خورولو کوشش کوي. زموږ انتظامیه به خاموشه وي، زموږ انتظامیه به هغې ته غوږ ښودلی وي. څه کېږي؟ د الله خاطر وکړئ، د انتظامیې والو ته زه یم، تاسو به الله رب العالمین له نه ځئ، تاسو به الله رب العالمین ته په کومه ګورئ دا بادشاهان چې کوم دي، دا کومه حکومتونه چې کوم دي، د دوی نه به د دې یو څیز په باره کې تپوس کېږي. که مخلوق ښه کوي د هغې تپوس به درنه هم کېږي، که رعایت بد کوي او ګناه کوي د هغې تپوس به هم د دې بادشاهانو نه کېږي، د دې حکومت نه به کېږي، د دې سرپرستانو نه به د هغې تپوس الله رب العالمین کوي. ګورئ ښه، الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، حدیث مبارک د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د هر مشر نه به د هغې د رعایت په باره کې تپوس کېږي. نو تاسو نه به الله رب العالمین تپوس کوي. ګورئ تاسو په بادشاهي مسجد کوم چې په لاهور کې دی، په هغې کې اوس د فلمونو دپاره شوټینګونه کوي، په هغې کې خلک فلمونه اوس جوړوي، دا د دې لپاره جوړ شوي دي. په هغې کې به اوس هلکان او جنکۍ راځي، ټیکټاکونه به جوړوي. دا د جمعې ورځ ده او په شاهي مسجد چې کوم دی په هغې کې خلک راځي او د جمعه شروع ده، خطبه شروع ده، بهر هلکان او جنکۍ ګډوډ ناست دي، هلکان او جنکۍ ټیکټاکونه جوړوي او ټیکټاکونه چې کوم دی هغه جوړوي د خپل ویوز دپاره، د خپل لایکونو دپاره. نن چې کوم دی هلکانو هم او جنکو په ځان باندې کمې نخرې وکړلې. د الله خاطر وکړئ، د دې چل نه قلار شي. تاسو به الله رب العالمین ته مخې ته نه ځئ، تاسو به الله رب العالمین ته نه ورځئ. ګوره د خپل لایکونو دپاره، د کمنټسونو دپاره او د خپل ویوز دپاره په ځان باندې داسې قسمه نخرې مه کوئ چې د هغې په وجه باندې بیا په قبر کې خپېمانه یې، د هغې په وجه باندې بیا په قبر کې چې کوم دی ستومانه یې، د هغې په وجه په مرګ په وخت کې چې کوم دی ستومانه یې. د به الله رب العالمین ته ورځئ او الله رب العالمین به د یو څیز ستانې حساب کوي، د یو څیز به ستا سره حساب کتاب کوي. د الله خاطر وکړئ، د الله خاطر وکړئ. هلکان جنکو ګورئ په لایو باندې راشي او د یو بل سره ګپ شپ او هلکانو او جنکو دا معامله کم طرف ته له. او زه افسوس کوم په دغې مور و پلار باندې، په دغه ورونو باندې، په دغې مشرانو باندې، د هغه په کور کې جنۍ ده، د هغه په کور کې د هغه خور ده، د هغه په کور کې د هغه لور ده، او هغه داسې کارونه کوي او د په هغې باندې خاموشي اختیار کړې ده، په هغې باندې چې کوم دی غلی دی، په هغې باندې چې کوم دی ځان خاموشه کړی دی. ستا نه به هم د الله رب العالمین د دې په باره کې تپوس کوي. ګورئ ښه، دا یاد وساته، الله رب العالمین به د دې په باره کې د دغې پلار نه، د دغې ورور نه، د دغې مور نه، د دغې تره نه د دې په باره کې به تپوس کوي. الله رب العالمین له به جواب ورکړي. نو په دې باندې خاموشي مه کوئ، خپلو خویندو له، خپلو میندو له او دغه شانتې خپلو لوڼو له دا سپېړې چې تاسو ورکړي دي په هغې باندې نظر هم ساتئ چې زما دا لور، زما دا خور، زما دا کور کې چې دا جنۍ ده دا په دې موبایل باندې څه کار کوي. نو که چېرته هر یو ورور په ځان کې هغه پښتو را پیدا کړي، په ځان کې ایماني جذبه راولي، نو ګورئ دا جنکۍ او دا به بیا داسې حالات نه راولي مخې ته. خو زمونږ ایمان هم ورک دی، زمونږ غیرت هم ختم شوی دی، زمونږ ایمان هم ختم شوی دی، زمونږ پښتو هم ختمه شوې ده. د هغې په وجه باندې داسې قسم حالات مخې ته راغلي، هلکان هم او جنکۍ هم په ځان باندې په ټیک ټاک باندې دا نخرې کوي. نو الله رب العالمین دې رحم وکړي. د الله رب العالمین او د اسمان ارادې ورې مونږ ته ډېرې زیاتې خرابې دي. الله رب العالمین به را باندې داسې عذاب راولي، دغه انتظامیې والا ته وایم چې بیا به نه زمونږ سر خلاصېږي او نه به یو خپې خلاصېږي. ګورئ ښه، نو پکار ده چې انتظامیې والا په دې باندې ایکشن واخلي او دا جوماتونه چې کوم دي دا الله رب العالمین د خپلو عبادتونو دپاره جوړ کړي دي. د الله رب العالمین په مخ ته ځمکه باندې د الله رب العالمین د کورونو نه بل خوښ ځایونه هغه بل ځای کې نشته دی. نو د دې نه اوس موږ څه کوو چې دغه ته جوړ کړو چې د الله رب العالمین په نسبت باندې د ټولو نه خوښ ځایونه جوماتونه دي. نو بیا به موږ څه وایو چې د الله رب العالمین په نسبت باندې د ټولو نه خوښ ځایونه هغه جوماتونه دي. بیا به داسې وایو لکه نن سبا چې په فیصل مسجد او دغه په بادشاهي مسجد په لاهور کې دا معامله روانه ده. الله رب العالمین دې رحم وکړي. نو دغه زنانو ته زه وایم چې شریعت تاسو ته وایي که نه تاسو په کور کې مونځ کوئ، د مانځه دپاره جومات ته مه ځئ، د مانځه دپاره جومات ته مه ځئ. ولې مه ځئ؟ ځکه چې په دې کې د فتنې اندېشه ده، په دې کې فتنه چې کوم دی هغه راخورېږي او خلک چې کوم دی په فتنه کې غورځېږي.
د دې وجه نه شریعت په زنانو باندې بندیز لګولې دی چې تاسو جمعتونو ته مزي تاسو لپاره بهتر وزدار چې په کورونو کې منځو کوي نو چې د مانزه لپاره تاسو شریعت منع کړی کنه او د مانزه لپاره تاسو شریعت اجازه نه دی راکړل د ټیک ټاک لپاره به تاسو اجازه ترګي په خپل کورونو کې کینې د الله خاطر وکي دا نور مخلوق د ځان سره متبا کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.